ملګرو ایمونن د درنې دویمه شپارونه ده خو بدقسمتۍ نه موږ په داسې یو ملک کې پاتې کېږو چې په هغه کې د انسانیت او د انسان هېڅ قدر نشته. اول به زه دا وایم چې په دغه روډ باندې تاسو به ګورئ چې په دې باندې مخکې اسمبلیا ده، دا مو سره پریس کلب ده، په دې باندې امپیګان منشتران د صوبایي حکومت هلکاره تېرېږي. خو هغه اوسه پورې د مو هېڅ دا پوښتنه ونه کړه چې یاره دلته دغه د کورمې نه چې کوم د مظلوم عوام راغلی ده سره د بچیو دلته ناست دي چې دو څه مطالبات دي. خو زه به بیا بدقسمتۍ نه دا وایم چې مو د نااهل حکومت چې کوم ده که دو دا فکر وي چې دو یو تنبو لګوله ده دلته د یو څو کسان ناست دي نو دو به تنګ شي دو به لاړ شي، نو دا خیال خو د دو بالکل د دماغو نه وبسي. مو چې راغلي یو مو په دغه شکل راغلي یو چې مو په هغې پورې ناست یو چې مو کوم جاهز مطالبات دي چې تر څو پورې هغه مو منلي نه وي شوي مو به تر هغې پورې ناست وو. خو مو دا ناسته صرف د پریس کلب پسې نه ده پورې نه ده. مو نه صبر کوو سبا هم صبر کوو. که مو ته د صوبایي حکومت د اوپکي حکومت که مو ته بیا هم څه زمیندار کسان رانغلو مو د مطالبې ونه اورېدي په دې باندې څه عمل ونه کړو نو مو د مشرانو مشورت نه بعد دا فیصله وکړه چې موږ به بیا څو دغه مین جټي روډ ته چې کله زه دا جټي روډ بند کړم چې کله زه د ټول پېښور بلاک کړم نو بیا به ما ته صوبایي حکومت که وزیر اعلی وي که چیف سیکرټري وي که هغه ګورنر وي بیا به ما ته رسي بیا به ما سره په روډ باندې خبرې کوي. خو بیا داسې نه دا پیغام کوم چې مو دې ته مجبور نه کړي چې زه سبا ته پېښور بلاکوم یا روډونه بندوم. نن زه پر امن ناست یم سبا به زه بیا دا نه منه پر امن نه وم. نو مهرباني وکړه چې ما سره سبا ته دا درنه چې کومه دا به شروع وي دا به که دا خو شپه ده که دا باران وي که ګلۍ وي موږ په دغو روډونو ناست وو. خو موږ بیا دا درخواست کوو چې ذمهدار کسان د راشي موږ د فریاد واوري او د کوم اپریشن سره روان ده د ظالمان اپریشن خلاف موږ کومه درنه شروع کړې ده چې په دغې اپریشن باندې زر تر زره حمل وکړی شي چې دا خپله فیصله د واپس وکړو. نو دا ایموتي تاسو د ټولو دا مطالبات دا قرباني دا ټول تیار یو دا قرباني به ورکوو. که په دې کې د سرونو قرباني راغله ورکوو، که په دې کې د بچیو قرباني راغله ورکوو انشاءالله. بس دا مو مطالبات دي او په دې باندې څه عمل ونه شولو انشاءالله موږ بیا دا جټي روډ بندوو. دا زموږ قومي مطالبات دي، دا زموږ قومي فیصله ده. والسلام. انصاف دو انصاف دو